ماما ماما راهیل راهیل زما بچي راهیل ماما تاسو جاړې نه وای جاړم زما زویا زه نه جاړم وګوره تاسو ما جاړې نه جاړم زه نه جاړم د ده په لیدو چې ستا داسې حال شو نو د ده نه بغیر به ټول ژوند څنګه تیری تاله دې دلته راوستل نو پکار زه به یې راولم که ستا واپس بوتلو دپاره ما ته رینجر والا ضرورت شو که نه نو هغه به م راولم अस्सलाम वालेकुम बच्चे وعلیکم السلام انټي څنګه یې بچي ښه یم دې مال راکا تاسو دواړه کې نه خبر یو کې راځه بچي تاسو د راهیل سره ښه نه کوئ زه په تا سره ډېر زیات بد وکم که نن ته ما سره لا نړې ډېره سزا راکې ته زما څه مجال چې زه تاله سزا درکم بیا هم راکې خیر هغه فرمان لاله دویم واده کړی دی څه څنګه څنګه وشو دا هر څه مشرافه څنګه ده پته نشته میلاو شوی نه یم ورسره ما خو ویل تا به ځان سره بوځم مشرافه اوسه پورې هملته اوسي یا الله څنګه ده هغه کور ته یې راولی څنګه به اوسي هغه ښځې سره هغه بل کور کې اوسېږي رفت تا به هغه وخت ټیک ویل ستا په خبرو زه اوس پوه شوی یم هغه ده داسې چې د فرمان لاله غونته قسم ترې نه تنګ شو هر وخت حکم چلول د بل بل مسلو په منځ کې راتلل دا خو به کېدل یو ورځ ما فیصله کړې ده زه به هغې ته صفا وایم چې موږ به خپل ژوند په خپله مرضۍ تېرو بس او هسې چې کله نه ستا نوکري شوې ده موږ د هغې راکړې شوې پیسې استعمال کړي نه دي زه به هغه ټولې پیسې هغې له واپس ورکړم بس پلیز ته واپس راځه پلیز شکیل دا هر څه څنګه وشو داسې نو پکار ته مشرافه فوراً کور ته راوله یار ته مجیبه زه د دومره وخت نه ستا باره کې خبرې کوم او تا سره د مشرافه غم دی ته پرېږده دا خبره دومره اهم نه ده ټیک ده راځه میلاو شه ورسره ته خو بس څه نه سبانه باندې ما بوځه هلته اخو به دې بوځمه هغه که تا په زور بوتلل وي نو هم به دې بوځمه ته ما ډېره تنګې شکیله او تم چې دی که نه زما نه بیا ټولې بدلې اخلي I'm sorry. I'm very sorry. بچی هغه غزن فرشته کوتلې دی اما هغه خو سر وختي وزي ولی څه کارم وسره نه بس هغه زه لکه زه به دې کرتلم ما وی چې غزن فرته وایم که ما سره لاړ شي ما خامغه هغه خو نه خپله به ځي او نه به څوک پرېږدي تاسو تپوس هم مه کوئ الله نو هغه به ما منې کوي بس اما دغه سوچ هم څه عجیبه غونتی دی ویلې چې دا د هغې د کور معامله ده څوک دې پکې کار نه لري دا څه کوي وایي زما د لور معامله ده زه یې څنګه پرېږدم څه درته ووایم اما د هغه نه خو تپوس هم مه کوه خپله لاړه شه وایي نو ولې ته به هم نه ځې توبه خدایه دومره زیاتې دی وشو خور سره او بیا هم نه ځې روڼه خویندې وي څه دپاره نه یم خبر اما اوله مه راته دونه کارېدو چې ما تاسو ته د مشرې اپا خبره ولې وکړه بھائی خپل مور روړ ته دی ویلي دي کنه ټول په خبر خو دې نه دی خبر کړي عجیبه وایي ستا خاوند وای مورې تپوس یې مه کوه په هره خبره هر وخت راته غوسه کېږي تاسو یقین وکړئ زما هلته تلو ته دونه زړه کېږي خو د هغه د وجې نشم تللی او تاسو هم نن د ماښام وایې وای نو که ته وایې نو اوس په لاړ شو ورکره شکیل خو کور دی رښتیا لاړه شم هغه خو به غوسه کېږي نه زه څه خبر یم ستا خاوند دی تا ته به پته وي کنې ما خو وایې چې د میلاوېدو دا ښه وخت دی زړه مې غواړي چې تاسو وینم وایي ته هم خوریانې یې او په هغې کې دومره دښمني او ما خو بس ما سره دښمني ده زما خاوند سره ښه ښه لګي تاسو خبر یې دا پا د وجې نه هغه 2 ورځې دفتر ته نه دی تللی که زه ورته چېرته ګپ کې مو ویم چې یو ورځ چوټي خو وکړه نه ښه بس اوس ته ځې که نه ده ووایه ما ته
تا پسې درشو که نه؟ او راشي. صحیح ده. تاسو سره وروړه چا نوکر به راوړی وي؟ بس اسې. فرمان صاحب دی خوا راشه، دی خوا راشه. کینه. د شهري په خبره پریشان شوي تاسو. په خپل لور مزله نه خوږیږي ستاسو. څنګه مړاوې شوه ماشومه، په ما خو چې کوم غر را مات شو مات شو، د هغې په زړه به څه تېرېږي. دماغي خیال وکړې په څه وجه طلاق ورکم. هغه خو چا نه غلطه خبره نه راکړې ما سره. هغې ونه کو خو تاسو خو وکړو که نه؟ ووایئ په هیره رانه وشو، غلطي وشوه، حق مهر وله ورکې او رخصتي کې. کمال دی. په دې معامله کې د دومره سوچونو څه ضرورت دی؟ د کور د لور د ښځې هېڅ شي پروا نشته ستاسو ته؟ داسې څه جادو کړی دی په تاسو؟ بیا دې خبره د جادو نه ده. زه خو دا سوچ کوم که خلکو ته پته ولګېده نو خلکو له به څنګه پته لګي؟ پته خو به ورته هله لګي که نه چې دا واده قایم پاتې شي. کنې نو تر اوسه خبره د کوره وتې نه ده. ګوره ما خو ما نیلم سره واده کړی چې زه به هغې له طلاق نه ورکوم. نو بیا ووایې چې ما د مرګ دمکي ورکړې ده او زه وایم درته چې زه به دې پکي سره ځوړندې شمه. الله مې دې معاف کړي. دا عمر زموږ د ماشومانو د ودونو کولو دي، د خپل واده ماتولو نه. که تاسو مایند کوئ نه نو یو خبره وکړم. ګوره خبره دا ده چې زه هغې له طلاق ور نه کړم، خو زه تاسو سره دا واده کوم چې زه به هغې سره نه ملاوېږم. څه ووایې تاسو؟ بلکل مو عقل کار کول پرېښودل څه؟ فرمان صاحب جوړ زما په خبره پوه نه شئ تاسو. زه هغه ښځه ستاسو په ژوند کې اډو برداشت کولی نه شم. تاسو دومره لویه دوکه کړې ده ما سره، د هغې نه پس هم تاسو قبلولو ته تیاره یم. او زر فیصله وکړئ، د کور خبره به کور پاتې شي. مشرې بیبي ستاسو مور بیبي راغلې ده. په دې وخت ښه کښېنه هغوی. امی څه وشو؟ خیریت؟ الله خیریت چېرته دی زما د لور ژوند خو اما کېنه وه. خو زه
پاتې نه شو تاسو کینی آرام سره کینی وګورئ راوښه د مور د پاره څه پته و چې دې دپاره راغلی وې هغه ورځ ما به درنه ځان قربان کړی و زما لورې څه شوي دي دا امي څنګه سلام وشو پته کله نه چې مور دا خبره اورېدلې ده نو په جړا یې ځان مړ کو آخر شوي څه دي مورې وګوره دې ته وګوره او دې کتل دې ته اوس هم مور ته د ویلو نه ګبراویږي ووایه که نه لورې کومه خبره فرمان دویم واده وکړو که نه تاسو ته چا ووی وایي څه مطلب دی ته په خپله غضنفر ته نه ویلې تاسو دلته کینې زه راځم ای هی غټ غم راغلی زما په لور مور اوبه والي وایي ټیک ده تاسو زما په افس کې خپل کارت پرېږدئ زه به هلته وګورم زه ټیک ده تا سره به بیا خبرې وکړم د خدای په امان هلو وای څه حکم دی ما ستاسو نه دا امید نه لرلو ما خو دا ډو سوچ نشو کولی چې تاسو ماله بیا داسې دوکه راکې زما خیال دی تا چېرته غلط نمبر ډایل کړی دی زه غضنفر خبرې کوم زه خبر یم چې تاسو څوک یې 3 کاله ما تاسو سره خبرې نه دي کړي او د هغې نه پس هم تاسو زما هره خبره ټولو ته وکړه تاسو له شرم نه درته څه درته میلاو شو په دې هر څه کولو تا ته څه لګي چې زه داسې حرکت کولی شم ستا په ما اعتبار نشته څه د واده نه 2 کاله پس ماله خاوند دوکه راکولی شي نو تاسو خو زه ستا خاوند نه یم زه غضنفر یم چې په دومره موده کې م ته د انسان پیژندلو نشي کولی نو زه به تا افسوس کوم زه به داسې حرکت چرې ونه کړمه نو بیا دا خبره تر هغوی پورې چا ورسوله چاته څه خبره کې ته دې ټایم زما مور زما ورور زما خور زما ورندار ټول راغلي زما د خاوند د دویمې ښځې تپوس لا چا کړې د هغوی له دا خبره فرمان خو به هر چاله اوس دا ذکر نه کوي که نه او شرمین هغه خو پخپله په شاک کې ده چاته به وایي هغه تا خپل حساب سره دا معلوم کړه چې دا خبره ما رسولې ده کو تاسو نه در رسولې خو ستاسو د کوره خو وتې ده که نه زه په دې نه پوهېږم چې تاسو دا څنګه کولی شئ څه جواز دی تاسو سره څه به کومه زه دا څه چې تاسو ما سره وکړه د دې کړو نه پس به زه اوس څه کولی شم نو دې نه پس ته به ما سره 3 کاله نور خبرې نه کې ګوره زبیدي که ستا په ما باندې اعتبار نشته نو اوس هم د خبرو څه فایده نشته د خدای په امان فرمان لاله تاسو داسې ولې وکړه که ستاسو د اپانه څه ګیله وه نو تاسو به موږ ته ویلو موږ ټولو په شریکه به هغه پوهه کړې وه داسې د دویم واده کولو څه مطلب دی ځوانه لور دې ده په کور کې د هغې د واده فکر دې سره نشته اسی اپا ویل چې د هغې خبره هم پخه کړې ده نو پرشیا خبره شوې ده کو کشري اپا کاغي ویل نو کړي به یې که نه او کیدی شي اسی فرمان بای زما ستاسو نه د امید کلم نو تاسو به همیشه د بالو پټنی ولې هغې پسې به شاته ګرځېدې تاسو خو کمال وکړو منم چې اپا تاسو همیشه خدمتګار زیات خاوندې کم ګڼلې خو بیا هم تاسو له داسې کول نو پکار څه بله سزا به هم ورکړې وي هوی دې ته وایي ناګهاني دونه غټ طوفان راغی زما د لور په ژوند کې څونه په نازونو مې غټه کړې وه بیا هېڅ دومره غټ طوفان نه دی راغلی هر څه ټیک دي مورې د هیرې په شان لور درکړې وه ما خو تا یې لږ قدر هم ونه کو اوس هم ګوره خفه کېږي چې تا ته خبرې کوو وایي زه وایم چې تا ته مسله څه وه یاره ما یې سم پې نه دي شوي عاشق شوي به یي اسې لږ تصویر مونږ ته مو ښایه چې څنګه ښکاري اپا په تاسو وشو دا وخت اپا ستاسو چې څه فیصله وي تاسو موږ ته ووایي زه یقین در کوم چې موږ ټول تاسو سره یو ستاسو چې کومه بې عزتي شوې ده هغه موږ محسوسولی شو زه
تاسو د چایو بندوبست کوم. وای اوکې زوم لږه ورځمه. آی هاي ما هو کله سوچم نوکړی چې زبا اپا په کچن کې پکار کولو وینم. اپا خو تاسو فکر مکوي ته ګوره کنه زبا په د لاغس پر مخه تلا کومه کني زمانوم بم فردوس نه. کشری اپا راځه چې لاړ شو ډرینګ روم کې کینو. او زو کنه اسیم ز کمرات لما هغه هو متا ما ویل کنه چې هم د کوم اوکی وی چې رو خوره مرستو کی. نو بیا ما سوچو کو چې اپا تاسو ما سم غزن فرته ټوله خبرې کوي زستاسو خوریم نو ما سره خپل ځل سپک کې دا خو ماته اندازه شوی و چې متا دا خبره مور ته کړې ده. خو ته څنګه خبر شوي؟ بس ولګی دا اسیم اهم خبره داده چې خبر غلط نه دی بلکې ما هو فورن رفته کولو کو او ورته مې ویل چې تاسو ته چرته بدوا نه ده کړې. زه خیر اوس چې سو شو هغه اسیم شو بس پرې دی. زه خو وایم چې اوسم وخت شته څه چيري مېري وته لګوي چې کار وشي. کم کار؟ نو تاسو په غیله طلاق نه ورکوي سو ګوره دا وخت داسې د خاموشه نه دی. دهو تاسو لا بالکل پوزا پرې کړه. سوچو کې 2 ورځو کې به دا خبره په ټول خاندان کې خور شي چې کله په جان خبر شینو سم قیامت پر راشي کنه اپا. اس دې شوی اپا پرې دوي ټولو ته پته ده چې څه شوی دی اوسنه. ته د اس نه خبر ته 3 کالو نه خو زموږ دواړو خبرې نه دي شوی نه د یو بل کرتلی راغلی یو خاورې ته خبرې نن تر راغلی چې تماشه وګوري. تا دا ګڼل چې زما به بیزتی وشي؟ یاد لره زما بیزتی کولو ولا لا پیدا شوی هم نه دی. اپا دا واخلې تاسو دلته کینې ما ته ښکاري چې تاسو صدمې کې لاړې. هغه تاسو هیر کړل فرمان بای چې دې کنه هغه دویم وعده کړی دی. نه دې کړې همدغه غلط فهمي ده تاسو د ټولو. ما پخپله مرزه مې د هغوی واده کړی دی. داسې څنګه کې دی شي؟ ما خپله اوریدلو چې تاسو هغې سره خبرې کولی. کله دې واورېده؟ چې کله هغې تاسو سره خبرې کولی نو هلته هم زه هغه ستا په وړاندې ما سره خبرې کولی. په دې څه فرق پروزي؟ اسیم اپا ګورې که چېرې څه خبرې وي نو صفا ووایې که نه خپل زړه سپک کې. داسې دا دومره غټه خبره په زړه کې پټه ساتل ستاسو صحت دپاره به ښه نه وي. دا موقع خو وي چې مور پلار رور خور غم درد خپلو کې شریک کي. چې کله غم او ویر رالي نو تاسو ته به وینا وکم. فلحال خو زه ډېره خوشحاله یم ستاسو ضرورت راته نشته. خو کشری اپا هغوی صحیح وایي که نه؟ ته راځه ځان نه ډېره ښه بیبي مه جوړوه. ته په څومره اوبو کې زه دا ډېره ښه پېژنم. په ټوله دنیا کې نغارې وهلو نه ښه دا وه چې تا اول زمانه تپوس کړی دی. کم از کم د ټولو مخکې خو به بېعزته کېدې نه. تاسو کو په ما باندې یقین کوئ او که نه کوئ دا واده ما دوی له پخپله کړی دی. ولې مې کړی دی په څه وجه مې کړی دی دا ما ته پته ده.
دې کې ستاسو د کار لرلو هیڅ ضرورت نشته. وای څنګه په پکې کار نه ساتو به ته زما اولاد یې ولې زما د تپوس حق نشته چې ستا څه مسلې دي څه مشکلات کې حق شته دی ستاسو مورې، خو هغه دا چې مونږ ستاسو خیال وساتو، ښه سلوک در سره وکړو، په اوچت اواز در سره خبرې ونه کړو، په تکلیف کې مو نه ساتو تاسو. دغه نه چې په خپلو مسلو تاسو هم ځان سره اخته کړو. او رښتیا خبره دا ده چې څه مسله شته هم نه. زه خو پوهېږم ناپا چې تاسو دا پټوئ ولې. تاسو کور پرېښو، فرمان لاله تاسو پسې ګرځېدو، څه نه څه خبره خو به ضرور وي که نه؟ وکنه زما دومره د پویولو نه باوجود خپله ښځه او ماشوم درته په راوستو اړو رضا نه و. وای زما الله زغیب شوی او نو ولې بده کېږي؟ د هلک په خاطر خو ما د دې دویم واده کړی و. اوس په دې کې د دوی څه قصور و چې زما صرف یوه لور شوې وه. د دوی خو دا حق دی که نه چې د دې د زوی وشي، د دې د خاندان نامه دې مخکې روانوي. ځکه ما د دوی دویم واده وکړ. خو داسې څنګه کیدی شي؟ ما خو خپله اورېدلو. ګوره فردوس که زبیده دا وایي نو ستا یقین ولې نه راځي؟ تاسو پکې ډېرو خبرو کولو ته حاجت نشته. چې کوم کار هم کولو هغه تاسو وکړو. دا زما او زما د فیملي مسله ده. د دوی دا پوره حق دی چې زما نه سوال وکړي. دا واده شوی کله و؟ 3 کاله مخکې. 3 کاله؟ او تاسو ورته چاته ویلي نه دي؟ تاسو اړو پوهېږئ نه. اصل کې ستاسو ښځو په تاسو قبضه اچولې ده. داسې کلکې تړلې که لږم پړې سسکه نو منډې پکې دی. ما سره داسې فضول یېره نشته. زما خو پخپله دا شوق چې زما د زوی یي. اوس دوی اړو په دې رضا نه و چې د شرمنده واده نه مخکې خپل ماشوم او ښځه دلته راولي. ما خو همدغه غوښته، ځکه خو ما له غوسه راغلې وه. خو اوس خو مسله پخپله حل شوه. اوس ګوره چې زه څنګه په نیغه غړی هغوی دلته راولم. ماما تاسو ما سره لږې لوبې وکړې. بچی لږ ساعت پس ها نه اوس راځه چې بودې ځم. راځه شاباش. فرجاد اوف الله. बाजी د کله نه ته دا ایمیل ما نه پټ ساتلی دی؟ نه باجی داسې خبره نه ده. ما ته د چکولو مکنه ومیلو شوې چې نن مې کوله وکړو نو آی ایم ویری سوري. اوسه پورې خو به هغه ما ته طلاق راکړی که نه؟ زه ته نیمه خبر. موږ صرف دعا کولی شو چې الله دې د هغه د ښځې په زړه د رحم اوبه توی کړي. دا ته ښکاري نه چې په دې کې څه لیکلي دي. شرمین صفا صفا لیکلي دي چې هغه واپه ما فرجاد به کلم قبول نه کړي. د دې مطلب ده چې هر څه ختم. باجی پلیز زه ورځم خبر ورسره کوم. هر څه ختم شو عیسی، هر څه ختم شو. زه به څه کومه؟ تاسو جاړې ولې؟ زما بسر ډېر درد دی. راځه چې لاړ شو چې امیله دې دوايي راوړو. باجی پلیز خیر بشي.
ما خو دا سوچ هم نو کړی چې تاسو به له داسې غټ زړه نه کار اخلئ. څه چې تاسو وکړل هغه دومره اسان نه و. دومره لویه قرباني زه د دې بدل کله هم نشم درکولی. هغوی ټول ما پسې لګېدلي وو او زه خو په دې بلکل نه پوهېدم چې زه بېله جواب ورکړم. او بیا تاسو راغلی او په یو منټ کې ټولې مسلې حل شوې. ستاسو په شان پوهې او عقلمنده مېرمن پورې دنیا کې نشي کېدی. پرېږدی فرمان صاحب، که هوښیاره وې نو دا نوبت به نه راتلې. زما په شان کمکله او نادانه خو څوک کېدی نشي. په پټو سترګو مې په خپل خاوند یقین و باور کو او دا نتیجه ووته. پلیز د خدای لپاره تاسو اوس داسې مه وایه پلیز. خو زما په وس کې وي نو ما به کله هم تاسو د خلکو د سوالونو نه نه وي بچ کړی. ټول عمر به م خلکو له صفایانې پیش کولی. خو بیا رالې د خپل عزت خیال راغی. زه هر څه برداشت کولی شم خو په خپل ځان ګوته اوچتول نشم کتی. خو بیا هم هېڅ نه. یوه خبره په کلاو غوږونو واورئ تاسو. زه چې سم کوم د خپل عزت او د وقار لپاره کوم. کنې نو زما د طرفه دې په هغه ښځې شړک را پرېوځي. زه پوهېږم که غضنفر صاحب لږ خیال ساتلی وی نو زما په ژوند کې به دا منحوسه ورځ نه راتله. ووایه ورته نن نه پس به هغه هم دلته موږ سره اوسي. په رښتیا مې نو نور څه وکم؟ بله څه لار پاتې ده ما سره؟ زما خو ژوند خراب شو. د هېڅ یې پرې نه خوستم ستا پلار. هغه به زما د کور په اصولونو ښه پویه کړي. ما سره دومره وخت نشته چې د هغې په تندي ولګم. اوس وځه د دې ځای نه. زما خو سر شلېږي. لاړه شه. ورځان پسې بند کړه. څومره چالاکه ده اپا. ما خو چېرې سوچ هم داسې نشو کولی. وکتل تاسو ومې کته دومره صفایي سره دروغ وي توبه. خو دې خبر چې مقصد یې څه و؟ پرېږده ته نه پوهېږې. دومره م کمکله نه یم. په هر څه باندې پوهېږم زه. دا هر څه هغې زکه وکړل چې زما سترګې ټیټې شي.
ستا سترګې ټیټولو له یاره ستا سترګې ټیټولو له به خپله بن او میرنی زوی کور ته راولي څه داسې څه تاوران کړي دي هغې له ما هو وران کړي دي او دیلا هغې چېرته نه ما با معاف کړلو نه ستا او خپله رشته یې هېره کړه ښځه پرېږده چی راوړه ماله اوس تاسو خبره بدلوئ دا خو ښه ده چې په یو وخت دوه خویندې د یو سړي په نکاح کې نشي راتلی ګنې نو هغې به انف اوس زه دې ځای نه روانه یم خو تاسو ته څه لګي چې دا په پټو سترګو ما دا دومره هر څه برداشت کړل دا نشمه کتی چې ما نه دومره نفرت خو تاسو سره دومره په مینه ملاویږي هغه تاسو کله ما هغې ته دا نه دي ویلې چې یاره ته ما سره دومره خبرې کې یو 2 منټه زما ښځې سره خبرې وکړه فردوس اوس زما خیال دی چې بس ډېره وشوه زه دې ځای نه ستاسو څه خیال دی چې زه نه یم خبر د نیمې شپې تاسو کم ملګري سره وئ او ما ته وګورئ ما کې خو دومره همت نشته چې ما ته مو ویم چې ستاسو د مشرې لور په زړه کې زما خاوند دپاره څه جذبات دي نن ماته احساس وشو چې ستا په شان وړوکي ذهنیت والا ښځې په ځای ما هغې سرتیزې ښځې سره واده کړی وی نو غضنفر فردوس ما ته ستا هره ناداني خوښه وه خدای ګواه دی چې ما ته کلم په خپلې فیصلې باندې افسوس نه و خو نن راته کېږي زبیده ډېره بده سي خو چرې به هم د خپل خاوند نوم بدنام نه کړي نو ما کله کړی دي د دې خبرې خو غم دی تا ته خو دا احساس نشته چې تا کله او چېرته د خلکو په مخ کې زه شرمنده کړی یم اوس ته دلته نه ځې او که زه لاړ شم اپا دروغ وایي مورې دا یو ښځې هم دومره غټ زړه نه وي چې د خپل خاوند دویم واده دې په خپل لاس وکړي او دا په کوم حالت راغلی وه دلته زه کله هیرولی شم نه بچې خبره څه نوره ده زه راهیل څه شو هغه خو په لاره کې وده شوی و ما به سملولو تاسو ټیک وایي مورې هغه ضرور څه ناڅه پټوي زه وایم چې غضنفر نه تپوس وکړو هغه ته به یقیناً څه ناڅه پته وي څه فایده ده د داسې کولو دې کې د مصیبت څه خبره ده د چا نه خو معلومات پکار دی چې څه مسله ده او دې سره به څه وشي څه مطلب چې څه وشي تاسو داسې فرض کې چې فرمان به دویم واده کړی دی او د جګړو په ځای که مشره په خپله بنه او د هغې زوی خپل کور ته راولي نو دې کې بد څه دي اله لورې دا سوچ خو که چې په دې خبره به هغې ته څومره تکلیف وي او که تاسو دا د هغې سره ډسکس کوئ نو هغه به تکلیف کې نه وي دا خو هم غلطه ده که نه بس پرېږده ده چې کله نه د دې نوکري شوې ده که نه نو هسې چټي لګیایي زه بیا دې پسې ونښتې هم صحیح خو لګیا یم مورې تا ته خو پته ده چې اپا په خپله هیڅ هم نه وایي کله به مو نه وایي چې د هغې په زړه باندې څه تېرېږي او څه شوي دي موږ له معلومات پکار دی که نه دا خو هسې فضول مشورې ورکوي فضول مشورې نه در کومه هم خبره کومه ستا مرضي ستا خور ده زه خو چې سم ویم ستا بدي شم که هغه د خوشحالۍ په ځای غصه شي نو بیا پریشانه کېږم غصه خو به زویا ضرور کوي بیا زما خیال دی دا صحیح وایي موږ له حاله د هغې مدد کول پکار دي چې کله هغه وغواړي زما هم دا خیال دی زه به در راشمه
خدای د پاره فرمان ما ته طلاق مرا کوي زه به ستاسو نه بغیر مړه شم ما ته طلاق مرا یاره کوي نیلم پاسه ما ته طلاق مرا کوي پاسه نیلم زه ستاسو نه بغیر نشم پاتې کېدی ما ته طلاق مرا کوي زه به ټول عمر هم دلته تیر کړم پلیز ما ته طلاق مرا کوي پاسه کنه پاسه شاباش څوک وایي چې ته به د ما نه بغیر اوسې څوک وایي ما هغې سره خبره وکړه تاسو رښتیا وایې که نه ما هغې سره خبره وکړه او هغې هم منله ګنې ما خو امید پرېښی و خو زما په تاسو باندې پوره باور و ما ته پته وه چې تاسو به په خولا کې او بس مهرباني د هغوی اوس بس ته زر پیکینګ شروع کا پیکینګ او اغواړي چې موږ ټول په یو ځای اوسو په کومه دنیا کې اوسېږي ته دا ته واقعي نشته پته چې هغه ایمیل نه وروسته څه شوي دي څه شوي زبیده ته زما شهزادیه او زما ملکه یې څه ملکه څه شهزادګۍ پرېږدی ولې ما پورې ټوکې کوې په خدای مې قسم وي چې زه سره ټوکې نه کومه تاسو واقعي د ما د زړه ملکه یې او ستاسو ځای هېڅوک نشي اخیستی نادان زړګیا علامه دې صدا نادان زړګیا जबल